أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نهم سپارہ سورہ اعراف آیات نمبر 165-166. پرون منگا ویلو چې دا واقعا د یهودو ذکر کوي الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او یهودو به دا واقعا پټوله چې چاته پته ونه لګي چې زمونږ د پلار نیکونو نه شادوګان جوړ شو، او د پیغمبر علیه السلام په منځ د دې واقعې په منځ کې بله کلونه تیر شو. نو هغوی وی چې دا واقعه دته څنګه دی، خو اهل کتابو سره ناشوی هم نه دی، او دا واقعه دته څنګه ښکاره شوله. د دې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت هم ثابتېږي چې پیغمبر علیه السلام امي و انفړه و، چا سره ناشوی نه دی، اهل کتابو سره ناشوی نه دی، استاد یې نشته، او هغه واقعات وایي چې هغه د ډېرې زمانې نه مخکې شوي دي، او غلط هم نه وایي، بلکل حقه سچه چې څنګه شو هغه شانتې بیانوي. نو پرون واقعه کې مونږ ویلو چې کوم یهودو د ایلا نومې ښار کله چې د بحر قلزم په غاړه پاتې کېده، او د دوی د معاش د آمدنۍ ذریعه هغه د میانو ښکارو، الله تعالی بطور امتحان حکم راولېږه چې د خالي ورځ دا ستاسو دپاره د تعظیم ورځ ده، د عبادت ورځ ده، په دې کې به تاسو ښکار به نه کوئ، هېڅ به نه کوئ، صرف عبادت به کوئ. بیا خلک درې ډلې شو. یو هغه ډله وه چې هغوی کلم کله هغه نافرماني شروع کړله او د خالي د ورځې ښکارې شروع. دویمه هغه ډله شوه چې هغوی پکې هیلې شروع کړلې د ځان دپاره د الله تعالی د حکم د جایز کولو دپاره یو قسم له هیله شروع کړله چې هغوی کې هغوی یو قسم له لښتي وباسل، او هغوی کې مخې ته به ورته کویې کنستې وو. د جمعې په ورځ باندې به یې لار کوله وکړه، د خالي په ورځ به میان پکې رالل، او د ماښام به ورپسې ورخ بند که، او د اتوار په ورځ به یې راونیسل، او یا به یې د جمعې په ورځ باندې کونډې کېښودلي او د اتوار په ورځ به یې راونیسل. او درېیمه هغه ډله وه چې هغوی دا خلک منع کول چې مه کوئ، د الله نافرماني مه کوئ. په دې کې دوه ډلې الله قرآن کې وایي چې یو خو پکې دوه ډلې شو. یو څه وخت دعوت وچلو، خلک یې منع کړه، نه یې منله، نو هغوی چپ پاتې شو، بس نه مني. او بیا الله د هغوی خبره قرآن کې ذکر کړې هم ده چې موږ پرون ویلو چې هغه خلکو دې نورو ته وي چې دوی مني نه، او د دوی دا کار داسې دی چې الله تعالی به هلاکوي، نو ولې تاسو دوی ته وعظ او نصیحت کوئ؟ نو دوی وی دوه د وجې کوو. یو وجه دا ده چې الله تعالی ته عذر پیش کړو چې موږ خو کړی وو محنت، او دویمه وجه دا ده چې کوو به محنت به کوو، نو کېدای شي دا خلک خبره ومني، دا خلک چې نو زموږ دا خبره واخلي، زړونه یې نري شي او دا خپل عادت نه مجبور شي. نو الله تعالی په دې کې دا قوم خبره ذکر کوي چې دوی نه منله. نو فلما نسوا ما ذکروا به، دوی هیر که هغه چې نصیحت کېده دوی ته، چې دوی ته کم نصیحت دې خلکو کو یا د وخت پیغمبر ورته کو چې هغه داود علیه السلام و، نو دوی هر څه هیر کړل، بعضې اوس هم داسې کس وي په نصیحتونو نه سمیږي، په بیانونو هم نه سمیږي، هغه خپله خوښه وي کوم به ګناه کې به مبتلا یم، هر څه چې کوم نو کوم به. نو دا خلک او دا قوم هم داسې وو چې خلک ورته لګیا دي، سهار ماښام ورپسې دي، مه کوئ عذاب به راشي، د الله نافرماني مه کوئ، پیغمبر لګیا دی. خو دوی څه چل وکړو، بجای د دې چې دوی دا نصیحت قبول کړی وی، نو دا نصیحت دوی هیر کو، بس خپله کار سره کار ساته، کو به موږ به څه به کوو چې دا میان نه نیسو، دا نافرماني نه کوو، نو اخر کو به څه چېرته به ځو، نو نصیحت هیر کو. نو الله تعالی څه وایي، انجینا الذین ینهون عن السوء، نو چې کومو کسانو موږ نجات ورکړه هغه خلکو ته چې دا خلک د ګناه نه منع کول. نو یو هغه ډله مو بچ کړله چې کومو خلکو دا محنت دا دعوت د خلکو پسې سهار او ماښام ګرځېدل دا یې کول، او دا خلک یې د ګناه نه منې کول. نو الله تعالی وایي چې هغه خلک موږ بچ کړل،
واخذنا الذين ظلموا او راونی والمنګه خلق چې ظالمانو ظالم ځکه چې د الله نافرمانی کول هغه خلق الله وي موږ په عذاب کې راونی ول بعذاب بئیس پسخ عذاب کې بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله نافرمانه وو الله تعالی وی عذاب زما راغی هغه خلق چې کوم خلقو دا نور خلق منکول نو منکون کی چې کوم دعوت چلاو او خلق منکول الله تعالی وی غیله من نجات ورکو او چې کوم خلقو نافرمانی کوله هغه خلق می بچ هغه می سکل په عذاب کې راګیر کړل روایتو کې راځي دي چې هغه درې وړله چې هغه چپ پاتې شو وای نور مهنت نشو کولی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی دا غي ذکر الله قران کې ونکو نو د شاګرد حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه وتوی او الله تعالی د هغه خلکو ذکر وکړو چې کوم خلکو منکول کول نو الله تعالی غي بچ کړل او چې کوم نافرمانی کول الله تعالی غي راګیر کړل او دا درې مړله چې دی نو دی هم الله تعالی بچ کړی دی معلومیږي دا و دی خو د هغه خلکو سره و چې دا د دې د نافرمانی نه خوله دعوت چلول دي چلول ځکه الله تعالی قران کې د دې خبرم ذکر کړی دا چې دې خلکو ته ویلي دي چې دې لمه دعوت مو ورکوي نو مطلب دا چې دې په دې کار باندې خپاو د دې په دې نافرمانی باندې خپاو خورلې بس تستولې ته خپا شو نو الله تعالی دا غړل هم بچ کړی دا او سوې عذاب په سره غي فلما عتوا عما نهوا عنه کله چې دې د حد نه تجاوز وکړو نافرمانه شو عما نهوا عنه د هغه شینه چې دې ته منع کول شو او هغه سو دې کې کومه بیماری وا دې کې کومه ګناه وا هغه د الله نافرمانی و چې الله تعالی به د خالی روز د پاره د تعظیم ده دې کې بخکار نه کوي او دې کې بعضو هیلې شروع کړلې چې نن نه سو سبب نه سو او بعضو کله هغه نافرمانی شروع کړله او وی بس من بکو نو الله تعالی به دې سشو دې نافرمانی وکړه د حد نه تجاوز وکړه نو قلنا لهم كونوا قردة خاسئين هو منګ دې ته شي شادوغان ذلیلا نو چې کله الله تعالی داسې عذاب هم راولي ډایرک چې بس عذاب پر راولي نه مقور کوي مهلت ور کوي ټایم ور کوي وخت تیرېده او روایتو کې راځي چې دې کله د حد نه تجاوز وکړو نافرمان شو او نیمه نه خبره نو دا قوم اله بستی چې کومه د بحر قلزم په غاړه باندې دا کم خله چې وو دا دوته شو یو طرف ته چې کوم خلق چې کوم نافرمانه وو د الله د حدود نه تجاوز کو حد کراس کو نو هغه ډله ځان لشوله او چې کوم خلکو د پیغمبر سره وو کوم خلکو د خلق منع کول نو دا ځان لکل شو ځان لبستی شوله منس کې دیوال راغی منس کې ځان له دیوال او موږ تاسو سره نه پاتې کیږو موږ بزان لکه تاسو د الله نافرمانی کوي چې کله د الله تعالی عذاب راغی سحر شو دا خلک را پاسېدل دې بل کلی نه څوک راونه واتېدل خلک چېرته تللي د شپې او په سحر کې به چې را پاسېدل دوی به چغې وباسلې شور به و میات دغه دي هغه دي غوبل به و سحر وختي دا چې کوم قوم د الله تابعدارو دا را پاسېدل بل کلي نه آواز نه راځي چېرته دا خلک زمونږ ګاونډیان چېرته څه شو پوه شو چې الله تعالی عذاب چېرته راغلی دی په دوی باندې دوی چې لاړل کورونو کې وکتل نو چې کوم نوجوانانو هغه یې الله تعالی شادوګان جوړ کړي او چې کوم مشرانو د یې الله تعالی خنزیران جوړ کړي ټول دغه شانتي په خپل کورونو کې په خپل ستانو کې ناستي او روایتو کې دا راځي چې دوی د خلک پیژندل ځکه یو گاونډو صرف شکر دی بدل شو نور حق انسانانو جړل به او دوی ته به اشاره کولې جړل به او دوی پیژندل پلان کیا دی بده پلان کیا څنګه او دې منل کنه موږ ته وی چې مکه وانو خبر شو کنه اوس به ته پته ولګي روایتو کې راځي درې ورځې دی ژوند دیو درې ورځې د خلک وي دا هغه نسل دی دا نه هغه نسل نه دی هغه درې ورځې ژوند دیو هغه خو هلاک شو هغه ژوند چته بیا هغه الله تعالی هلاک کړ مردار کړل دا د الله تعالی یو مخلوق دی چې کوسنی شادوغان ګور دا الله تعالی یو مخلوق دی نو درې ورځې پورې دا خلک ژوند دیو او دوی به د خلکو ګرځېدل او ژړل به په د خپل کار ستومانه و بیا پاکستان کېدل نو او دې خلکو به هم پیژندل چې دا پلان کې مشر دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی او هغه به مراته دی ته قتل به وتا خو څوک د الله عذاب کې بیا څه نه کېدل نو الله تعالی به سو شي منګه په خلکو وته مینت زارای وکړلې پیغمبر وته وکړلې بیا دی نه منله نو اخر کې عذاب پر راغی
نكونو قردة خاسئين الله تعالی موږ دې ته وی چې شي شادوغان ذلیلا او الله تعالی دا واقعا در ورځ در قیامت پورې د خلکو د پاره د عبرت ذریعہ وګرځولا چې ګوره دا موجوده خلک آینده خلک ټول د دې واقع نه عبرت والی ګوره د الله تعالی نافرمانی کول دا د الله تعالی عذاب لچې دنو چیلنج ورکول دي او کوم موجوده خلک وګورو د دې زمانه څومره خلک دي داسې څومره انسانان دي مسلمانان دي بیا هم کله د الله تعالی فنا فرمانه کې لګیا دي د الله تعالی ډیر صبر دی ورته کوي خو صبر هم یو هدي الله دې نکي داسې نه وایو خو د صبر هم یو هدي چې الله تعالی ډیر صبر کوي کو د الله تعالی په دې قادر دی چې د موجوده زمانه خلک د موجوده زمانه هغه خلک چې نافرمانه وي نه سمېږي په تقریرونو نه سمېږي په واعظ او نصیحت نه سمېږي د مور پلار په نصیحت نه سمېږي نو الله تعالی عذاب ورپدې کې ټیم نه لګي چې شکلونه ولا مسخ کی انسی وی به انسان شکل بوله د سپیو ګرځي د شادو بو ګرځي نو دا خلق دي الله دا واقعیات موږ ته بیانې هم دي د پاره چې ګور نافرمانی مکوي الله تعالی په نافرمانی انتهایی خپه کیږي ولې دا مخلوق د الله تعالی دی د هر څه د الله دی نو چې مخلوق نافرمان شي د الله تعالی نافرمانی شروع در کومه پورې به د الله خلق د الله نافرمانی کوي نو کوشش ودا کو کوراکه کمه کوته وی ابد ځان نو باسو دا غرنګ نور چې څومره مطلب زنانه دي کورونو کې دي هر څه دي خپل ژوند باندې په خپل ژوندۍ به سوچ کو مونږ کې څومره د الله تعالی نه فرمانه دي دا به ځان نو باسو بالخصوص هغه احکام چې الله تعالی ویلي دي چې دا کوي لکه موجوده وګورو د سحر وخت دی سحر ټیم دی یو حکم د الله تعالی موز دی چې مونږ د باجماعت ادا کول دي زمونږ محله کې وګورو د درې سپدي نوجوانان څومره خلک دي سار شي ماخام شي رز د شپه د تیریږي زندگی تیر شوله من د الله تعالی څومره نافرمانی کو چې من د خپل حکم چې هغه با جماعت هو مطلب چې د نماز ادا کول دي منګ نزو یا په کورونه کې کو یا بعض نوجوانان مشران داسې دي چې سره کینه دا به کم حد ته منګزو نو زنانو ته هم خواسته چې په کورونو کې ګوره د موز خیال ساتي وختي پاسي چې زنانه وختي پاسي ماشومان به هم پاسي نوجوانان به هم پاسي مشران به هم پاسي خپل نارینه جماعت ته رخصتول نوجوانان جماعت ته رخصتول په خپل په کورونو کې هم چې د پابندۍ سره موس کول نو الله تعالی به موږ ته د خیر فیصله را لېږي او کچره موږ هر وخت هر ټیم د الله تعالی نافرمانی کو نو حالات به داسې راځي چې الله تعالی به زموږ نه خفه وي نو د هغې مطابق به الله تعالی فیصلې را لېږي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله الله ته زموږ نه راضي شي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله داسې قسم عذابونه په موږ باندې مه راولي الله زموږ حفاظت وکړي الله من نیکو اعمال توفیق را نصیب کړي الله خپل رضا را نصیب کړي الله د قرآن سره مو محبت نصیب کړي الله د دې درس او تدریس مو نصیب کړي اورېدل مو نصیب کړي الله د عمل توفیق را نصیب کړي الله د نفس مو قبول منظور کړي الله د اورېدل مو قبول کړي الله ته زموږ نه راضي شي څومره بیماران دي الله شفای کامله نصیب کړي څومره قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کړي څومره بیروزګار دي الله د حلال روزګار ورته نصیب کړي د چاشتې الله برکت نصیب کړي څومره مردگان وفات شوي دي الله قبرونه د نور نه ډک کړي الله دا کله دا محله په دین باندې آباد کړي الله زموږ نه د دین مهنت واخلي الله زموږ نه د دین مهنت واخلي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم